رستو کې د 400 په باچاهان پوهنتون کې یو خطرناک او ظالمانه اقدام شوی دی. د پوهنتون انتظامی یو کم 40 کارکونکي له نوکرونه لري کړی دي. پدې کې لیکوالان، کتابداران، مالی عمله، امنیتی ګاډان او یو شمېر نور ملازمین شامل دي چې ډېرې له 1300 کلونو راڅخه خلته دندې ترسره کولې. پوهنتون دا استسلال وړاندې کړي چې د بجټ کموالی دی، ځکه نو دوی مجبوره شوي چې دغه کارکوونکي برطرف کړي. خو د پوهنتون استسلال تر نیوکو لاندې راغلی، ځکه چې دا پریکړه نه یوازې غیر انساني ده بلکې د تعلیمي نظام د زوال نښه هم ګڼل کیږي. برطرف شوي کسانو ویلي چې دوی ته نه له مخکې خبر ورکړل شوي، نه تنخواګانې ورکړل شوي او نه هم د متبادل روزګار لپاره څه مرستې شوي دي. یو کارکوونکی چې نوم یې نه غوښتل وای چې زما ماشومان دي، کرایه‌دار یم، د میاشتنې معاش نه بغیر اوس زه نه پوهېږم چې څنګه به کور چلوم. یو بل لرې کړل شوي د ترانسپورټ افسر داود وایي چې د صوبې د حکومت د اقدام ظالمانه دی او باید چې دا فیصله دی بیرته واغستلی شي. دې کې داسې غریبانان خلک شته چې هغوی 14 کال دلته کې نوکري وکړه او د هغوی ګزران صرف په دې روان و چې د یونیورسټي نه به ورته ډېر نامینل پیسې میلاوېدې او د هغې د وجې د هغوی کورونه روان و او دې اډمنسټریشن چونکې د دغې خلکو چې کوم دی قتل وکړو، معاشي قتل یې وکړو او دا خلک یې چې کوم دی د بېروزګاره کړل. نو که تاسو فرض کو وګورئ نو د یونیورسټي چې دا کوم خلک وتلي دا خو د 2010 12 11 چې کوم دی کنټینیوټي کې لګیا دي، 10 کاله دلته کې نوکري وکړه او بجټ چې کوم دی ټیک ټاک بجټ کاپیان یې موږ سرې دي. بجټ ایکسپانډ شوی کوم دی کې د کوم دی چې نه مخکې وي سي ناست او هغه ایلیګل اپاینټمنټس وکړل او د خپل خلک یې راوستل. دې وي سي د خپل کور نه چې کوم دی راوند اباوټ نه خاطر 10-11 کسه کړي دي خو په کې پوزیشنونو باندې. نو بجټ دغه ځای نه انکریز شوی دی که بجټ د دې خلکو نه انکریز شوی دا خو ډېر غریبانان معصومان خلک دا دي اوښکل. صوبایي حکومت کردار په دې قضیه کې تقریبا غیر حاضره دی. نه یې د برطرف شوو کسانو غږ اورېدلی، نه یې د پوهنتون د لاقانونه پرېکړې پلټنه کړې. د صوبې د لوړو زده کړو وزارت هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ هم په دې اړه خاموشه دی چې دا لا زیاتې اندېښنې پیدا کړې دي. یاد دی چې باچاهان پوهنتون هغه اداره ده چې د جنوري 2014 ترهګریز بریز وروسته لا هم د مالي او ذهني ستونزو سره مخ ده. دا اداره لا هم د امنیت، رواني بحالې او تعلیمي استحکام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. نه دا چې هلته کارکوونکي بیکاره کړل شول. د تعلیم ماهرین، استادان او د مدري ټولنې غړي دا ګام سخت غندلی دی. د دوی په وینا دا پریکړه د تعلیم په ضد ده او حکومت زر مداخله ونه کړي دا به نور پوهنتونونه هم د همدغې بحران سره مخ کړي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.